معززو سامعینو دا کم حالات دا کم مصیبتونو سره نن انسانیت مخامخ دی دا صرف د مسلمان خبره نه ده بلکې د پوره انسانیت خبره ده. نو په دې حالاتو کې د دې انسانانو دپاره بیا خاص طور پر د مسلمانانو دپاره څه حکم دی؟ نو دوه قسمه خبرې دي. دا خبره ذهن کې کینو او ځان سره یاد کړو. یو دی د میډیکل په اعتبار سره احتیاط کول، د میډیکل په حواله سره خبره منل، او دویم دی د دین په حواله سره احتیاط کول او خبره منل. څنګه چې میډیکل والا وایي چې دا وایرس کم چې د کرونا په نوم باندې دی دا د یو نه بل ته لګي او د دې د وجې نه دا جراثیم بل ته منتقل شي، دا وایرس منتقل شي او د هغې د وجې نه بیا انسان بیمار شي او د دې بیمارۍ د وجې نه انسان په داسې مرګ باندې مړ شي چې ډېر په تکلیف او ډېر په سخته او مصیبت کې. نو یو د طب په حوالې سره، د میډیکل په حوالې سره خبره ده، یو د دین په حوالې سره خبره ده. میډیکل په حوالې سره خو دا وشوه چې بهی احتیاطي تدابیر کول پکار دي. مثلا په احتیاطي تدابیرو کې هغوی دا وایي چې د یو بل سره د لاس مه میلاوهئ، یو بل سره بړي ګړي مه کوئ. بلکل موږ له پکار دي چې یو بل سره لاس نه میلاوه او یو بل سره بړي ګړي نه کوو. عموما دا مرض په زنانو کې ډېر زیات، دا زنانه چې د یو بل سره میلاویږي جو یو بل ښکلی د یو بل نه دا قپي وباسي که نه، یو بل ښکل کړي او رانږدې کړي او نړۍ کړی صفا هم نه وي خو دا ښکلول کوي. پړه کې به د دنیا اخري پراته یو بل سره به نفرتونه پراته لیکن دا ښکلول به لازمي کوي. نو دې زنانو ته هم دا درخواست دی چې په دې ورځو کې دا بري ګړي دا یو بل ښکلول دا بند کړي او نارینه هم بند کړي. احتیاطي تدابیر دي چې ستا د وجې نه یو مسلمان ته تکلیف رسي نو کم از کم دا نه ده پکار. د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې ځان ترې بچ وساتو. په دې ورځو کې عموما د ودونو او د ښادو د دې دغه ډېر زیات دی. نو کوم چې هوښیار خلک دي خو هغو خپل پروګرامات وروسته کړه، مؤخره یې کړه چې یاره بیا به یې وګوزه خیر دی. خو اوس چونکې بل انسان ته تکلیف رسي نو دې د وجې نه منع کول پکار دی. ماسک اچول پکار دی، ماسک اچول پکار دی. دا دې دپاره سړی نه اچوي چې یاره بهی زه بیمار نه شم، دې دپاره اچوي چې هسې نه په ما کي او بل سړی رانه خراب نشي. نو د بل مسلمان احتیاط د هغه سره کول او د هغه سره داسې سلوک کول چې ستا د وجې نه هغه ته تکلیف ونه رسي. میډیکل والا وایي چې بهی تاسو یو ځای کې ډېر زیات مه راغونډېږئ، په یو ځای کې ډېر زیات مه راغونډېږئ او که راغونډېږئ هم نه د یو بل سره فاصله پکار ده. کم از کم د یو لاس په اعتبار سره فاصله پکار ده چې د لاس د بل سره نه لګي، دومره فاصله کم از کم پکار ده. نو په دې کې دا هم وایي چې بهی تاسو مساجدو ته په ګڼ تعداد سره مه راځئ. چونکې موږ مسلمانان یو، زړونه هم درد کوي، زړونه هم خفه کېږي چې یاره یو ځای زموږ دی جومات او د هغې نه هم منع کوي. نو په دې باندې لږ سړي ته تکلیف رسي، لیکن بیا احتیاطي تدابیر دي. د دې وجې نه موږ نه منع کوي چې زموږ په اسلام څه پابندي ده یا زموږ په مونځ پابندي ده، د دې وجې نه، بلکې د دې د وجې نه چونکې مقصود دلته وس جدایي راویستل دي چې لږ صرف د یو بل نه فاصله پیدا شي چې یو بل ته دا وایرس منتقل نشي. کم اسلام چې د دې خبرې تعلیم ورکوي چې تاسو پیاز مه خورئ، بدبوداره څیز مه خورئ، هسې نه تا سګرټ وڅکو، تا پیاز وخوړه، تا بدبوداره څیز استعمال کو، ته مسجد ته ځئ، نو ستا د وجې نه به بل مسلمان ته تکلیف وي. نو هغه اسلام د دې چېرته اجازت ورکوي چې ستا د وجې نه یو کس ته وایرس ولګي او هغه دې بیمار شي. لہذا دا خبره د شریعت عین مطابق ته، په دې کې څه خبره نشته. ها لیکن داسې کول پکار دي چې مثلا د جمعې ورځ ده، نن د جمعې ورځ ده موږ راغلي یو،
نو پکار دا چې کم د پښتو دا بیان یا په اردو ژبه کېږي یا په بل ژبه کې کېږي نو دا بیان ته مونږ کټ کو نه د مجبورۍ نه کو صحیح ده څنګه تاسو ذهن نه دی جوړ تاسو وایي چې یاره بھائی مفتی صاحب قرآن بیان والا کوس چل لې دا صرف د احتیاطي تدابیر دي صحیح ده نو دا بیان ته مکمل کټ کول پکار دي صرف د عربی خطبه قاری صاحب کوي یا چې کم دي نور ایمان دي سون چې په جماعتونو کې نو هغه خطبه دي په عربی کې کوي او دا غي نه بعد 2 رکعات فرض منځ او سنت نور خو ماشاءالله تاسو سم نور کله منډي وای سنت پرېږ دی کنه وس به پرېږدی نه تاسو به کور ته ځئ په نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقې به عمل کوئ او په کور کې به دغه سنت کوئ صحیح ده سنت طریقه دا ده سنت مبارکي چې دا سنت په کور کې کول پکار دي اولنی سنت هم په کور کې پکار دي او د سړی کورو کې او د کور نه را روان شي په یو قدم ود نیکی میلاویږي یو ګناه معاف کیږي یو درجه بلندي سو لوی ثواب دی نو په کور کې او داس کول سنت کول او دا غي نه بعد جمعه تراشو فرض منځ وکړو ډیر دلته جمګټې نه جوړاو ما تاسو وی تبلیغی حضرات دی خپل فضایل اعمال تعلیم بن کی بده وخت کې مساجدو کې کم درسونه کیږي هغه درسونه دی بن کی ځینې خلک ویل که بھائی جمعتونو تراشي او په دې جمعات کې مونږه ختم قرآن کو او خلک راغون شي نو دا خو بیا خبره رااله بیا خلک راغونډيږي هغه وایي چې بھائی تاسو اهل طب وایي میډیکل والا چې بھائی تاسو د یو بل نه لږه فاصله پیدا کړئ او دا د یو څو ورځو دپاره ده که مونږ احتیاط وکړو نو د یو څو ورځو دپاره بیا به انشاءالله ختمه شي بیا به انشاءالله هم په سکون شو ټول خلک به په سکون شي خو که چیرې مونږ دا احتیاطي تدابیر نه کوو او فورا د ایمان او د کفر فتوی لګو د پلانکي سړي ایمان کمزوري دی وجه نه دی لاس نه میلاوئ ما بس د اکرام زما سره میلاوېدو چې ما راته راغړوتو چې ما نه ودرېږه اکرام مې وبلې مې بھائی غاړه به نه راکړې نه به لاس میلاوي د هغې وجه دا چې بھائی هېڅ پته نه لګي ځکه چې وایي دا کم از کم 2 هفتې انسان ته پته هم نه لګي چې په ما کې دا بیماري ده یاره احتیاط کول پکار دی مونږ د یو بل دشمنان نه یو بلکې د یو بل څه یو خیرخوا یو ټیک شو نو یو خبره دا شوه د طب په حوالې سره دویمه دا ده د دین په حوالې سره بھائی مونږ مسلمانان یو مونږ مسلمانان یو زمونږ نظر به فورا خپل اعمالو طرف ته ځي چونکې زمونږ خاص طور پر مسلمان انتهایی فحاشۍ طرف ته تللی انتهایی دې طرف ته تللی و چې د ګناهونو زندگی خوښه کړې وه د ګناهونو زندګۍ طرف ته تللی و الله ناراضه شوی دی الله رب العزت خپله وبا راولېږله اوس زموږ دپاره څه حکم دی کله چې اجتماعي ګناه کیږي نو عذاب هم اجتماعي راځي او بیا د هغې نه د وتلو طریقه هم اجتماعي توبه ده نو د الله په دربار کې توبه وباسو هر سړی خپل کور ته لاړ شي کور کې زنانه دي هغو دې هم او نارینه هم واړه هم ټول خپل کورونو کې او د سنو کې او په مسلو باندې ودرېږي او نوافل وکړي او بیا د الله په دربار کې توبه وباسي ای الله زموږ نه چې څه ګناه شوي ده هر سړی خپل ګناه ځان ته راياده کړي ای الله زما نه دا ګناه شوي ده دا ټول ګناهونه الله تعالی ته وجاړو او د الله تعالی نه معافي وغواړو ای الله ما معاف کړي ټیک ده د قرآن مجید تلاوتونه شروع قرآن ته مونږ شا کړي وه دلته به درس کېدو ستاسو به خیال دا صرف د یو جماعت خبره کوم زه پېښور ته تللی وم پېښور کې یو مولانا صاحب د جمعې مونځ هم کوو یو مولانا صاحب بیان کوو نو هغه مولانا صاحب پکې دا خبره وکړه یاره وایي دوم د محلې والا د قرآن درس ته نه کښېني جمعه وخاندله زما سره مې خواته یو میلمه ما ته ولې جمعه وتې مې یاره ما وی که دا صرف زموږ د جومات مسله ده دا خو په ټوله دنیا کې دغه وبا ده چې بھائی د قرآن درس ته به څوک نه کېناست نو د قرآن سره خپل تعلق پیدا کړو قرآن او الله مقرره کړي ده هر روزانه 2 سپارې وایو انشاءالله جو 15 ورځې به ښه ختم کېږي صحیح ده د دې پابندي وکړو میسجونه راځي په میسجونو کې چې هلکه بھائی داسې وکړه چې ما ته وختي دلته یو کس میسج وکړو نو کېدای شي هغه د دې لپاره کړی و چې دا مفتي صاحب د جمعې ورځ ده چې څه بیان پې وکړي په هر حال مختصر غونډه کې بھائی دا کلمه مې درولېږله دا کلمه ستا سره امانت ده او دا 100 کسانو ته ولېږه کنې ته به سور کاپر یې او بھائی د چا په ویلو سره څوک سور کاپر کېږي نه صحیح ده نو داسې میسجونه چا ته مه لېږئ باقي د روجو اهتمام وکړو زنانه هم روجې ونیسي نارینه هم روجې ونیسي او د خپلو ګناهونو د الله مخې ته توبه باسو چې الله زما دا ګناهونه ما ته معاف کړي آینده دپاره زما پخه اراده ده چې زه به انشاءالله په نیکۍ چلېږم په دین به چلېږم صحیح ده الله تعالی د عمل کولو توفیق رانصیب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.